بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. عظیم اوریځه د خپلو حقدارانو په حق، قوم شهداو په حق، هغسې علماو چې د دین و ملت خدمتونه یې کړي دي، لولاد کسان شیخ رجب علي، شیخ علي مدد، شهید حسینی، شهید ارپنی، د قوم عظیم شهدا ټولو په حق. الفاتحه. یو بل صلوات د حسین قدرمنې مور باندې واستوئ چې د مجلس ته حاضري وکړي. فریاد وکوی واد کربلا دندروش بوت گیا حسین وامتمیانو دنیا کی غابت شہال دی ومتمیانو غابت شوال دی بیواسه ندی خو صبرال دی جنات وکداری حسن حسین دی دیر گناہگار بھی پا مخلصیگی ومولا دورا نگدیوی ویلی نارتلالی دورا نگدیوی ویلی نارتلالی سلسا موریز و خمیس ولی وڑی بلبل سوری کوالی تخونا جاب کٹن خوبیا ولی وی ومتمیانو مولا تبیوا گلا وکو وڑی بلبلی ویلا سکینہ چیخ خماور دلی سکینہ چیخ خماور دلی نجا پلور بی منڈی ویلی وظلیم دلاسد و گشورونا خلی شوی وڑ خوی گنا دی وظلمانو زڑا مملال دے داما ازغار دے غاڑی دسمال دے سروائی سروائی دے وڑا پغشو یا دہر ملاد لاز گزارنا دی کلاس باریگی دشونو مارس کی بچہانو پشان کلاس باریگی دشونو مارس کی بچہانو پشان کلا دخویال دی
یا چې لب ناسي فقیرانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان ماتم یال حسین کله خویندونه بادشاه د کربلا روان شو یا ای څه خویندونه د رخصتي خلی خور د څیایي کله د خویندې یا چې لب ناسي فقیرانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان کله سپریږي میرا بوستر تسنګون کې ګدي کله کوزیږي په خون مرجان لالو مرجانو په شان کله سپریږي و د شنو منځ کې بادشاهانو په شان و مولا کله د خویندې په حریرو کجاوو کې بیایي کله بیبیانې یا د دیخنو منځ کې د بندیانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان کله بیوان کې ونو ډېر وړوکی شهزاده ودوي وای کله یې نامي یعقوب را ژاړي د قیدیانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان د عباس چوک نشان لټوي کله ملینی یا لاس کې ګدي بیمارانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان جنازه خپل مبوت خی کله سوری کوي نجاب تبي کسانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان و مولا کله یې ګاډي واډي زلفې کله یې ګاډي واډي زلفې اسکوي سترګونه کله یې شانډي یا څپوي تشنه لوبانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان وړه ملیا ورني تاړي د جنګ سپایانو په شان کله سپریږي د شنو منځ کې بادشاهانو په شان کله قرآن سورې الویلي کله قرآن سورې الویلي
انصار د څه په میرا وای کله خلیک را کراول منشي غریبانو په شان کله سوارېږي د ژړو منځ کې به شهانو په شان فریاد وکوئ و د کربلا ډېره ستړیا حسینه متمیانو یایي څه 12 ورځې کله کپیلا روانه شوه وړه بیبي سلیم څنګه تلیله د حسین پسولی دی لسم ورځې دوره نه وه شوړېدلې لسم ورځې دوره نه وه شوړېدلې لسم ورځې دوره نه وه ترسېدلې متمیانو سکینه یې 12 ورځ داسې بوتله لسم ورځې داسې نه وه لوېدلې شو غږ وکړو جنازو باندې بوزوی شو غږ وکړو جنازو باندې بوزوی جنازو نه خیال دی چا نه دی بوتلی وړه غوېږه اصغر داسې ورنه توکه جنازې د کربلا کې پڅېدلې نه زنګویا نه د مو وړه بوکراشتو نه زنګویا نه د مو وړه بوکراشتو تو ته نام خپل چادر کې وای تړلی زه بېګانه راسېدار بدار یم ساره زه بېګانه راسېدار بدار یم ساره هر ظالم یم بیله بیله جوړولی غوېږې وروره تو سره مړاوی کربلا کې وږې وروره تا سره مړاوی کربلا کې ځکه یې دي روانه یم د شام په کلي ما د شام ته بیا یې ټینګه غوېږه راکړه ما د شام ته بیا یې ټینګه غوېږه راکړه زه بیا نه رڅم مړ کېږم لاس تړلي شوم بیګا ورځې مخ مه وکسه وړه خور د ټوله وینو کې د لولي صدرې په فکر ښه کابر ته وکوئ ځان مخکې ته هېڅ نه دي ستولي قدرمن مور د حسنین و مجلس ته درهم و کرام نظر وکړي دویم صلوات بلند او سره ختم کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وصاحبنا وقائدنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بر محمد وأهل بيت محمد صلوات سو کسان پاسی گوئی منبڑی د پورا خاچنداو کوئی پروردگار عالم تاسو ټولو ته اجر عظیم عطا وګرځوي. کریم خدای رحیم خدایا د قلیل ذکر مونه خپل درگاه کی قبول و مقبول وګرځولې کی پروردگار د مؤمنانو روزي المنزونه عبادتونه قبول و مقبول وګرځوي. شوکات کرلئی د پورا التماس دعا د حاجی سید جواد حسین سابقہ محرار د پورا التماس دعا د صاحب علی د پورا دعا د صادق حسین د پورا شهاب حسین د پورا دعا د کور والا بیمار د غیت دعا د حاجی روح حسین د پورا دعا د حاجی محمد حسن ته دعا د شاه حسین د پورا دعا د ایوی مؤمن التماس دعا کړي و کریم خدای رحیم خدای سره مؤمنانو چندې کې شرکت وکړلو پروردگار ټولو نه قبول مقبول وګرځولې کې رزق حلال کې ته اضافه وکړي خدای مسافرانو سفر به خطر کې شرعی حاجتونه برآورده وګرځوي ټولو ته د عزت زندګۍ نصیب وګرځوي. خدای جامع کې چا غریبنی وي په غنیات باندې بدالي کې پروردگار چوک محتاج وي ذلیل خلقو سے محتاج ما کې کریم خدای رحیم خدای چاکور کې اسپتال کې وجود کې بیماری تنه برطرف کې دورمن زهرا سلام الله علیها شفا الله سر باندې تیر کې په عزت جلال بزرگی مقام د محمد و آل محمد ټولی جامع شهر مزات تبرو حیا و پرده توسطی خدای مسافرانو سفر بی خطر کی کریم خدای رحیم خدای دنیا تیره دی مټولو عاقبت په خیر وګرځوي متدی دنیا کې اهل بیت و مودات قیامت کې غوی شفاعت نصیب کی ورمن زهرا سلام الله علیها د مټولو شفیع وګرځوي ایجام بیل بیل حق دران شهدای کام شهدای اسلام علما و مجتهدین و په حق الفاتحه خدای رحمان. دوستان عزیز ایام مختص دی امیر المؤمنین یعصوب الدین ادم ته سجده وکړو یعنی که ادم ته سجده وشوله یغه واجه داوا څه د ادم صلب کې د ادم اولاد کې د علی غوند کې شخصیت روان وو د هغه صلب کې خدای د علی نور چوله مراد مقصد دا دی صدا سجده اصل کې ادم تنوا بلکې خدای توا خود علی نور واجنوا ازی کی و نقطه د ذکر کوم بیا ورسته تور باندې سوچ کوا څه غرور چوک کوي تکبر چوک کوي خپل ځان غټ چوک بلی هغه انسان خپل ځان غټ بلی څه چوک علمی اعتبار سره چوک دولت اعتبار سره چوک علم اعتبار سره خپل ځان کم بلی متوجه شوي کنه
یعنی کله چوک ځان کې یو کمای مخصوص کی اخ کمی پر کولې د پاره هغه غرور و تکبر نه کار خلی در حالی کې دا کمای غرور و تکبر سره نه پرکی. بل صفات مولا یی یا حمام متقیان هغه چوک دي چې نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالذی نزلت فی الرخاء. نزلت معنا عربی کې ده لاندې راتلله، بلا عربی کې ازمایش ته یی. مثلا چوک امتحان کې مبتلا شي هغه ته عربی کې یی څه بلا. رخا را خا الف حمزه دا عربی کې خوشاله ته یی. مولا یی څه متقیان هغه کسان دي چې نزلت انفسهم منهم فی البلاء، څه دا غم صورت کې بلا صورت کې ازمایش صورت کې ماغه شان کی وی کلذی نزلت فی الرخاء لکه څنګه خوشاله کی وی. ای مولا مراد و مقصد څه ده؟ مولا مقصد دا ده څه مؤمن انسان هغه ده څنګه غم وخت کې خپه نه وي، خوشاله وخت کې بیا پروردگار عالم ته نه پویریږي نه. یعنی د غم و د خوشاله والا حالات کې اردوړو حالاتو کې یو شانتی وي. دا د مؤمن و د متقی و پرهیزگار انسان نخ کده. ازکه مو روایت لرو چې الدهر یومان، زندگی دوی ورځې ده، یوم لک و یوم علیک. کدا شي ایوا ورځه ایتا پیدا کی وی، ایوا ورځه ایتا نقصان کی وی. کله د ورځه نقصان کی وی بیا ته فریادونه ما کوا، کله د گاټی کی وی بیا غرور و تکبر ما کوا. توجه مو مسر شتو کنه. کسی چې کله انسان د رتبه ته ورسېدلو څه اغا خوشاله و غم اردوړو صورتو کې یو شانتی وی نه دا بیا اغه مقام باندې فائز کیږي. څه من آن می پسندم که جانان می پسندد. زه هغه څه ځان ته خوښوم څه چې د ما جنان د ما خدای خوښوي. مطلب دا څه که بیماری ویا زه ورباندې راضي یم، که صحت ویا زه ورباندې راضي یم، که دولت ویا زه ورباندې راضي یم، که خلاصه دا څه که غربت ویا زه ورباندې راضي یم. دغه جملې خلاصه کلام د مولا دا دی څه او خلکو مؤمن هغه انسان دی چې هغه دی خدای قضا و قدر باندې راضي وي. نن د لیلة القدر روانه د مبارکه شپه د عظیمه شپه د موبل ورځې دلته شپې عرض کړی وو. زه صرف اشاره سره د تیایم څه چوک یاد خدای قضا باندې راضي نه وي پروردگار عالم یی څنګه ما نه علاوه بل خدای ځان ته ولټوي. ما په خدای باندې ما مني قضا و قدر څه دی. ما بل ورځې تشریح بیان کړی وو خو یې کې وی اشاره سره د توایم څه بیګا ورځې تاسو لیست پراو کړلو څه زه به سبا تقریر کوم. مثال بیګا ورځې دغه تقریر قدر وو، اوس کله زه منبر ته وختلم دا قضا جوړ شولو. مطلب دا څه کوم یو کار څه تا شروع نه دی کړی هغه قدر دی، کوم یو کار څه تا شروع کړلو هغه قضا جوړیږي. په کار د موت هر ټیم د خدای قضا باندې راضي وو. څه مو سره خدای وکړل څه وشول کېدای شي د ما خپلو عملو نتیجه وي. زه درته یو مثال دیر کو عربی کې د خدای قضا و قدر باندې رضایت څه ته یایي. قضا و قدر په باره کې مثال ورکوي څه الراضي بقضاء الله کالمیت بین یدی الغسال یقلبه کیف یشاء. څه هغه کس هغه د خدای قضا باندې راضي وي دا د هغه مرده غوندې کې دی څه هغه یوه غسل ورکوونکي سړي ته مخامخ یخی دی. څه مطلب؟ یعنی یقلبه کیف یشاء څه خیل ته یې غاړوي، کوم پلیټ یې ډوي، کوم مخ ته یې ډوي، څنګ یې ډوي، مینځي نه مینځي، دا د غسل ورکوونکي کار دی. یعنی کوم یو کاس د خدای قضا باندې راضي وي پروردگار عالم طرفه نه څه ورباندې نازل شول هغه انسان چې دی
رضی وي ورباندې. و دې دپاره زه یو بل مثال دیر کوم چې لږ دغه جمله تاسو ته نوره وضیحه شي. چې مؤمن انسان هغه دی چې هغه مشکل وخت کې مغه شان کې طاقتور وي، زورور وي، لکه څنګه هغه آرام وخت کې، خوشحالۍ وخت کې طاقتور و زورور وي. ایدی مراد و مقصد د مولا څه دی؟ واضحه اسانې پښتو کې درته مثال بیان کوم. مثلا کله قوم کې خوشحالي دی، کله جنگ نشته دی، کله د آرام وخت دی. زه بیا یم چې زه د توري قوم مشر یم، خو اما کله جنگ شروع شولو، کله تکلیف ورباندې راغللو، کله لیارې بند شولې، بیا زه خلکو ته استعفا لیکم چې زه مشرتوب نه کوم. متوجه شوې که نه؟ دا د متقي و پرهیزګار انسان نښه نه دی. لکه څنګه تا تکلیف وخت کې، څنګه تا خوشحالۍ وخت کې ځان مشر بللو، اندیشه سره پکار دی تکلیف په وخت کې هم د قوم مشر ځان وبلي. لکه څنګه خوشحالۍ وخت کې تا خوند خستلو، اندسې پکار دی تکلیف یا برداشت کې. دوستانی عزیز، هر یو کس داسې نه که کلي کې دی، که وطن کې دی، که هر چېرته دی، څه د قوم تکلیف برداشت نشي کوی، هغه انسان متقي نشي جوړېدلی. اندی واجه نه د خدای قضا باندې رضایت څه ته یایي؟ زه درته یوه واقعه بیان کوم، بهترینه واقعه د لغویږو ته واچو. یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې. موسی علیه السلام پروردگار عالم ته یایي خدایا بندگانو کې تا ټولو کې محبوب ترین بنده ما ته وښیه. خدای جبرائیل ورته راواستولو چې جبرائیل موسی سره لاړ شه، پلنکي ځای کې ما یو بنده ناست دی، هغه ما ټولو کې محبوب ترین، ټولو کې ما نګران دی، ټولو کې عبید ترین، ټولو کې عبادت گزار بنده د ما دی. چې کله موسی راغللو، جبرائیل ورته یایي چې سترګې وغړوه. کله سترګې وغړولې، یې برس بیماری کې مبتلا دی، مچان پاسه ورباندې ناست دي، ساګي ورباندې ناست دي، ځان سدی یایي یا بارو یا واصل، یا بارو یا واصل. دا ذکر د کوي. موسی تبسم حالات کې شولو تی چې جبرائیل ما خو ویله چې کله لوړ شو دا به المنځونه کوي، دا به روژهدار وي، دا به څنګه کاس وي، دا به څومره حسین و جمیل وي. جبرائیل ورته وایي چې دا خدای نیولې ګران دی، زه تا ته اوس وښیم. جبرائیل څنګه واجه څه دی؟ د یو سترګې ورته غړوه، ما ته خدای ویلي دي چې دینه اردواړه سترګې وباسه. جبرائیل ته نه اردواړه سترګې وباسلې، لاندې ورته وغورځولې. د اسمان ته سار وچات کو چې خدایا ډیر شکر دی، کومې ورځې پورې چې ما سترګو نه استفاده کوله ومه کړله، اوس یې تا نه دی خوښه کړه، نوا د خستلي پارک نه کوي. دخته یایي د خدای قضا باندې رضایت، دخته یایي د خدای هر یو کار باندې رضایت. د خدای قضا باندې راضي شونه دا د نفس ټولو کې بلنده مرتبه ده، یعنی دینه پورته او شبله مرتبه نشته ده. لکه امام حسین علیه السلام ته خدای څخه خطاب وکړلو، اندا خطاب یې ورته وکړلو څو د رضی ولا نفس چختنه خدای طرف ته راشي. اوس حضرت موسی اوسه پښتنه کوي، بار بی علی په بار ری، بار عربی کې خوالی ته یایي، وصول عربی کې چاته یو شای ورورسوي، دي ته عربی کې وصول نه یایي. نو اوس موسی علیه السلام ته نه پښتنه کوي څه د خدای بنده ته دی یایي څه یا بارو یا واصل، ای هغه خدایه چې هغه ما سره خواله وکړلو، ای هغه خدایه چې هغه ما ته هر یو خواله ورسولو. ته لږ دا راته وایه چې خدای تا ته څه خواله در رسولی دی، خدای تا سره څه خواله کړی دی؟ نه د سترګې دوې سترګې یاد نه واخیستې، خپې د کار نه کوي، لاسونه د کار نه کوي، مثلا بیماریو کې مبتلا یې. د کاس د ورته یایي چې یا موسی ای پروردگار عالم اټولو نعمتونه یکی یو نعمت ما د پاره کفی دی. خدای کوم یو نعمت دی هغه تا باندې ورته یایي چې دغه کلي کې پروردگار عالم صرف اور صرف ما باندې خپل ځان وپېژندلو. متوجه شوئ؟
یعنی د خکلی کې یکی یو زه د خدای عبادت کوم بل د ایچو کا د خدای عبادت نه کوي اندا نعمت د خدای کپی د ما د پار کچا خدای و پیژندلو دین پورته وشا بل مرتبه نشته دوستانیت زنه خلک هیڅ ز خالم نه یم څه خدای و پیژندو ار چاته خدای د خپل پیژنګولې نخ کې خپل ځای کې خېدي ازکه پیغمبر تیریږي و خزه د مچنه وړوي پیغمبر ور باندې غاګ وکړو او خزه څنګه د خدای پیژندې امنه مچنه پریخ لاله بیای دوباره مچنه پتو اولی کړه کله صحابه روان شول جواب پیغمبر ته نه ور کړلو صحابه یې یا رسول الله څنګه به ادب خزه وڅ جواب نه دیر کړلو صحابه او ته یې هغه مت جواب راکو خو تاسو پوي نشولوي ته یا رسول الله څنګه مو کله پښتنه تنوکه خدای د څنګه پیژاندې هغه مچنه پریخ لاله ما ته دا ویل چې یا رسول الله دا مچنه د مونږ بغیر نه تویږي د کائنات د خدای نه بغیر څنګه چلیږي یعنی که زی نه تووم د مچنه نه تویږي پس مؤمن انسان د خدای قضا باندې راضي وي بل صفات عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم حمام متقی و پرهیزگار آغا کس دے عظیم عربی کی غڑتے یہی خالق یعنی پروردگار صغیر سوات غین ری عربی کی وڑتے یہی اعیون عربی کی سترگتے یہی سا مطلب دے مولا یعنی عظم الخالق فی انفسهم پروردگار علام ذات دے اغوی نفسو کی دور غٹ دے دور بلند دے سپسغیر ما دونه فی اعینهم سو خدای ذات نه علاوه آر یو شای مؤمن سړی ته وړو کې بریخي مطلب دا څه خدای نه پورته بل شخصیات چوک پورته نه بلی کسی نه کربلئی نه حجی نه دولت نه پوسٹ ایچو ته د خپل سار نه ټیټوي سوا د خپل پروردگار علام نه اندی واجنا خدایا دا وعده کړی دی سو او انسان تمانه ډور وکړه د دنیا ار یو شای بزتانه ډروا اما کته خلکو نه ډریږي ایچو دولت واجنا قادر کوي ایچو پوسٹ واجنا قادر کوي ایچو مثلا بنگلو واجنا قادر کوي خدای سے عزت ود بیانوي و ما د موسی علیہ السلام یو واقعي خبره بیان کړي و دل ته نه بل چې تم بیان کړي و اغا موسی علیہ السلام ته یو بل خبره خدای کوي چې یا موسی انی وضعت العزة فی قیام الليل والناس یطلبونه فی ابواب السلاطین موسی ما عزت و شرفات د شپې المنزو کې اخده و خالق د بادشاہانو کورو کې لټوي تاسو سترګې وغړوي نن سبا لغوند کې و سرکاري پوسټ والا سره چوکینی غي کزه بلان شولم دي سره د بلان نه کېږي بلان دي سره کېږي چې شپې پاسيګه تهجد المنز وکا خدای ای سما عزت تهجد المنزو کې اخده چوک تهجد المنز کوي کوي و مقام محمود ته منور سوالی به مو خدای کې شاک وکړه مقام محمود ست یغه طرف ته نسوم خو معصوم نه روایت ده المؤمن ينظر بنور الله مؤمن چې چی تسترګي غړوي هغه ته د خدای نور بریخي و به سر ای خدای نور واجنه مؤمن خوشحال وي مؤمن همیشه د پردای چې کل شیء هالک الا وجهه سحار یو شای هلاک شون کې د سوا د خدای ذات نه پس د مؤمن دویمه نخ کنن تقریر کې داده س مؤمن هغه چوک ده س هغه خدای نه علاوه بل چوته نه ټیټیږي دوستان عزیز خدای نه علاوه بل چوک غټ ما بلوي کچو خدای نه علاوه بل چوک حتی د مولا علی علیه السلام په کار د موت خدای سره برابر نه ازکه مو سره یو روایت شته ده س مولا علی علیه السلام یې س انی اصغر من الله سنتین س ز خدای نه دوا کاله کشریام سو کاله دوا کاله اندی واجنه کله مولانا ته چا پختنه وکړه مولا ادغه حدیث تعویل د څه شوی دی چې مولا مراد و مقصد لري چې او خلکو ما نه پورته دوی رتبې دي یوه د خدای رتبه دی یوه د پیغمبر رتبه دی دریمې مرتبه کې د علی عظمت رسي
یعنی چې ته پیغمبر نه پورته و خدای نه پورته علی ونه ګڼوي که علی نه مخکې لاړل یا هلاکې څه مراد و مقصد یعنی که خدای د وګڼل که علی نه وروسته پاتې شول یا هلاکې څه مطلب یعنی که خپلې رتبې نه موت او کم کړل پس مؤمن سترګو کې خدای عظمت زیات وي بل صفت و شرورهم مأمونتون شر شین ری عربی کی بده ته یای چا سره بد کوي دي ته څه شر مأمونتون مطلب دا څه امان ورکون کې یعنی مؤمن انسان هغه دی څه هغه خلکو ته خپل شر نه امان ورکړی وي لږ توجه وکړئ دغه جملې ته یعنی مؤمن انسان طرفنه چاته بده نه رسیږي هغه څنګه د دغه حدیث بهترین مصداق مؤمن وي س المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د هغه لاس نه و د هغه ژبې نه و د هغه بدن نه بل چاته تکلیف میلاو نشي د ټولو کې بهترین مسلمان دی خو زه یې مسلمان خبره نه کوم زه د شیعه والا خبره درته کوم زه تاسو ته نن وښیم څه شیعه چاته یایي یوه مرګلي دا واقعه بیان کړې وه ډېره خوندوره واقعه دی لږ یې واورئ زه شیعه نښه درته وښیم که چیرې یوه شهر کې زر کورونه وي څومره کورونه زر کورونه ویي کې یو کور ورکې د شیعه والا وي نوره ټوله مثلا یو هندوان وي او بل چوک وي که دغه شهر ته یو کاس رانوتلو څه نموس یا ورسره وي سونا یا ورسره وي چنده یا ورسره وي پیسې یا ورسره وي خلکو ته وایي څه او خلکو ما سره نموس یار سره دی ما سره سونا یار سره دی ما سره چنده یار سره دی ما سره پیسې یار سره دي زه غواړم څه نن شپه چا کره تیره کوم خو امان سره شپه تیره کوم توجه وکړئ که دغو زرو کورو کې یو کم زرو کورو کې که ټولو خلکو دا نه وویله څه او انسانه پلنکی سړي کور ته لاړ شه هغه شیعه دی ایتا نموس ته به امان وي ایتا سونې ته به امان وي ایتا چندې ته به امان وي ایتا پیسو ته به امان وي که دغو زرو کورو کې چا شیعه طرف ته اشاره نه وکړل هغه که شیعه نه دی یعنی د علی شیعه هیڅ کله چا سره بد نه کوي بیا دورمو اسلام دایرې نه واوښتلو چې یوه کور ته کله ته واوړي ای کور بېزتي یې وکړه و څه کله در باندې راویښ شي ډاز ورباندې وکړه ویله مړ یې کړه کسې د قرآن واضح آیات دی واضح آیات څه چوک دی چا کور بېزتي کوي کوم کسان څه ځمکې کې فساد چوي خداوند متعال یایي څه یقتلوهم دا کسان مړه کوي او یصلبوهم یا دا پنسې باندې وخیجو یعنی مطلب دا څه کشبی یا چوک د طرف واوښتل وی له ډاز ورباندې وکړئ دی خون حساب نشته دی دی وینه هدار دی دوستان عزیز موږ څنګه د شیعه شونې دعوا کوو شیخ سعدی بزرګوار یایي څه دی دوی جملې ډېرې مشهورې دي یوه جمله یې دا دی دا یایي چې زه ټولو کې اول اخ سړي نه ډارېږم ټولو کې اول خدای نه ډارېږم دویمې مرتبې کې هغه انسان نه ډارېږم چې هغه خدای نه نه ډارېږي څه مطلب یعنی چوک څه خدای نه نه ډارېږي هغه نه ډارېږئ ویلې چوک څه خدای نه نه ډارېږي هغه نه موت او نموس ته هیله کوي نه موت او مال ته هیله کوي نه موت او جایداد ته هیله کوي نه موت او وینې ته هیله کوي اما کوم سړی چې خدای نه ډارېږي هغه نه یې چا کور ته ووړي هغه نه یې چا وینه بیوي هغه نه چاته تکلیف رسوي ځکه مولا یایي څه وشرورهم مأمونتون متکیان هغه چوک دي چې هغوی شر نه یا هغوی بدی نه خالق امان کې وي هغه چاته بد نه رسوي خلاصه کلام دا څه مولا مراد و مقصد دا دی څه مؤمن و متقی انسان اصلا ساره شر و بدی لري نه څه بل چاته یې ورسوي که چاته بد رسوي هغه انسان متقی نشي کېدلی
څلورم صفت و اجسادهم نحیفتون، جسد عربی کې بدن ته یی، نحیف کمزوری ته یی. مولا یی څه مؤمن و متقی انسان هغه دی چې هغه بدن کمزوری وي. مولا څه مراد و مقصد دی؟ ای مولا مراد و مقصد دی چې ډیرو سوچو واجینا، ډیرو المنزو واجینا، ډیرو د تهجد المنزو واجینا مؤمن انسان بدن کې غوښه ډیره نه پتی کیږي. دوستان عزیز، دا د مؤمن ناخ کده ضعیف البدن شونه، خو اما داغه ضعیف البدن شونه، نحیف البدن شونه د دغه خبرې دلیل نه دی چې هغه روح کمزور دی، نه، بلکې د انسان څه څوره بدن کمزور شولو د خدا یاد کی مغوره د انسان روح ته تقویات رسیږي. کسی تاسو سوچ وکوي د مولا علی علیه السلام بدن څوره نحیف و کمزور و بیا علی څوره زورور و، هغه تاسو تاریخ کې پڑھو کړی دي. خو بیا د علی په باره کې، مولا علی علیه السلام په باره کې یو کس یای څه پلسفر دی، هغه یای څه ما ریسرچ وکړلو ځکه علی ته شهادت توري واجې نه میلاو نه وی شوی، یعنی علی که چیرې توري واجې نه مړ نه وی شوی، نه د بدن والا بیماری نه به علی ساره مړ نه و شوی. ویلی د علی خوراک دوره خالص خوراک و، هغه ته نه د زړه بیماری لګیده، نه د شوګر بیماری لګیدله، هغه ته بیماری نه لګیدلی. متوجه شوی که نه؟ پس نحیف البدن شونه روح کې طاقت رولی. ځکه پیغمبر یایي څه ان قوة المؤمن فی قلبه، ای مؤمن طاقت و قدرت د هغه زړه کې دی. الا ترون انه قد تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم، او خلکو تاسو د نه کسوی چې کله مؤمن انسان بدن ډیر ضعیف وي، هغه ډیر کمزوری وي، خو وهو یقوم اللیل و یصوم النهار، هغه شپې تهجد المنځونه کوي اما ورځې د خدای روژې ساتي. کوم کسان؟ هغه کسان څنګه منده دي، هغوی جسمونه نحیف دي. کسی که متقی و پرهیزگار بدن موت کسو، څه کمزوری بدن کی صورت طاقت و قدرت وی، کمزوری طاقت کی صورت خداوند متعال طاقت چولې وی. د بلال بدن تسترګي وغړوا، بلال صورت کمزور او پاسه بیتیږي ور باندې کېخللې و ته وی بل څه پرېږ دا د رسول الله لیاره، هغه به ویل لا اله الا الله. اندی واجن رسول الله یایس ای مؤمن انسان ایمان غرونه یا مضبوط ده. ما دغه خبرې باندې ډیر سوچ کولو چې د غرونه څنګه مضبوط دی. پیغمبر یې څه المؤمن اشد فی دینه من الجبال الراسیه، یو مضبوط غرنه د مؤمن انسان دین زیات مضبوط دی. هغه څنګه وذالک ان الجبل قد ينحنت منه، ویلی څه غرنه یا کله کله یوه نیمه ټوکړه الویدل شي. والمؤمن لا يقدر احد ان ينحت من دينه شيئا، اما د مؤمن دین باندې هیڅوکا د قدرت و طاقت نه لري چې هغه دین کمزوری کی. دی باندې ما سوچ کولو، خو اما ما تعالی پته ولګېدله څه د بلال والا کله زندګۍ ما پړاو کړله، څه بلال سره څنګه ظلمونه وشول، حتی دا څه کفارو نه مسلمانانو څه کوم ظلم سره وکړل. چې کله پیغمبر شهید شولو دنیا نه لاړلو، تاسو ته پته شته که نشته د بلال مدینې نه اوس یې وبسلو. یې بلال قبر شام کې دی، ویل شام کې دی، ځکه څه دا د پیغمبر نښ کوه. چا اوس یې وبسل؟ یې پیغمبر صحابه اوس یې وبسلو. پیغمبر صحابه ته ویله چې ته د پیغمبر نښ کوې، ته د دلته اذان کولو اوس ساته وځه دغه ځای نه. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد و پس مؤمن انسان هغه دی دوستان عزیز څنګه مضبوط ایمان ولاوي. بل نحکا المؤمن حسن المعونة، مؤمن انسان هغه دی څنګه بل چا باندې خرچا کوي. خفیف المعونة، یغه خپل خرچه ډیره کاموي. و مؤمن انسان هغه دی جید التدبیر لمعیشته، څنګه خپل زندګۍ د پاره ښه سوچ کوي. څه مطلب؟ یعنی ای مؤمن انسان ار یو کار ټیم سره وي،
مو اصلا سره د ټیم پابند نه یو هغه څنګه یوې بجې چا سره واده وکړه چې یوې بجې راشه زه به تا سره جامه وکړم هغه به درته 4 بجې ټلیفون وکړي چې زه درته راغللم هغه به یایي چې که د پلانکای سړی صرف انده ما ته له یادې 4 بجو پورې ما ته ناست دی بل څه کار یې نشته دی په کار دی ما ورته لږ ټیم پابند ځان جوړ کړو دوستان عزیز کسې هر یو کار چې کله ما ورته په ټیم باندې کوو کله ځان فارغ نه پرېږدو دا نکته لږه ذهن ته واچوه چې ځان فارغ نه پرېږدي ګناه دنه نه کیږي فارغ ذهن ګناه کوي کوم ذهن ګناه کوي فارغ ذهن کله چې فارغ شولي ګناه دنه خامخا کیږي پس مؤمن انسان بل چا باندې خرچه کوي ای مؤمن انسان خرچه کامه وي اندی واجنه د جنگ جمل څه کوم وشو طلحه و زبیر واجنه څه 18000 یو روایت په مطابق 30000 کسان ورکی قاتل شول شپږ میاشتې جنگ جمل شروع دینه پورته دغ جنگ جمل نه مخکې یو بل جنگ جمل شوی دی جنگ جمل اصغر نه وتی آئی دو جنگ جمل اکبر مطلب غټ جنگو دینه مخکې یو جنگ شوی دی بصرې کې هغه ته جنگ جمل اصغر نه آئی هغه یا وخانو باندې دا جنگ شوی و د کوم یو جنگ و لږ واچوئ طلحه و زبیر بصرې باندې قبضه ولګوله هغوی به خلکو ته نقصان رسولو یا هغوی چې کوم پوجیان و د مولا حکومت کې نو مولا څه وکړل 2-3 واري وارننګ ویر کړلو خو اما طلحه و زبیر خپلو کارونه واپس نه راتلل اخیر مولا بصرې باندې حمله وکړله بصره یې تنه قبضې کې واخیستله چې کله یې قبضې کې تنه واخیستله کله مولا بیت المال دروازه خلاصه کړله نه دینار و درهم د مولا علی علیه السلام خپو ته راولوېدل یعنی دوره ډاکه وه خزانه څه دروازه یې څنګه خلاصه کړ ولوېدل د مولا سترګې ورته وغړولې مولا ویله یا صفراء غري غیري سپینو وسرو سکو لاړ شي ما ته دوکه مه راکوئ بل چا ته دوکه ورکوئ مولا غریبان راوغوښتل 500 دینار و درهم یې غریبانو باندې تقسیم کړل 500 درهمه مولا علی علیه السلام ځان ته پرېښلل کله یې پرېښلل دی وخت کې یو غریب راغللو ته یې مولا زه لیټ راغللو ما ته خپله حصه نشوه میلاو مولا خپل 500 درهمه ویر کړل هغه غریب ته مولا المنځه باندې ودرېدلو 2 رکعاته المنځ یې وکړلو هغه نه وروسته یوه جمله وویله یا صلات اشهد المنځه سبیله قیامت ورځې ته د دغې خبرې ګواهي ورکه څه ان علیا لا یبقى لنفسه شیئا څه علي ځان ته هیڅ یا نه پرېښلل دې مطلب څه دی دغې جملې نه 2 مطلب راوځي اول مطلب دا څه علي څه المنځه ته یایي څه المنځه ګواهي وکړه دې مطلب دا څه المونځ قیامت ورځې موت باندې ګواهی کولی شي و دویمه جمله دا څه متقی و پرهیزګار انسان هغه دی چې خپل ځان دپاره چې نه پرېږدي بس آخري صفات یو صلوات واستوئ محمد و آل محمد باندې مولا یایي چې یا حمام لا یلسع من حجر مرتین یلسع عربی کې چوک چوک وچی چی هغه ته یلسع نه یایي چې چلی ته عربی کې یلسع لسع ټکې ورته استعمالیږي خو دا چې چله چی سره ژبې سره لکه مثلا لړام د وچی چی مثلا منګور د وچی چی وغیره یا مثلا غلاوزه د وچی چی ستنی سره د چوک وچی چی دی ته عربی کې لسع نه یایي حجر عربی کې سوراخ ته یایي مرتين مطلب 2 واري یعنی یا حمام متقی انسان هغه دی چې لا یلسع من جهر مرتين چې هغه دوی خوڅي نه 2 واري منګور نه چیچي مطلب دا څه یو ځای نه مؤمن ته 2 واري تکلیف نه رسیږي هغه څنګه زی واقعه ته بیان کوم عمر ابن عبدالله جمعی خدای ور باندې لعنت وکا ای پیغمبر واخ کې د قریشو ټولو کې غټ شاعر وو
څه قریشو به دې شعر نه اشعارو نه به استفاده کوله. عمر ابن عبدالله نماوه دا جنگ احد کې گرفتار شولو. څه کله گرفتار شولو پیغمبر ته څه کله راوستلو، پیغمبر مخ ته ودرولو، بهانې وکړلې یا رسول الله غلطي مو وکړله، داسې مو وکړه هسې مو وکړه، بیا زه دا غلطي نه کوم، بیا یې تا په باره کې زه بد شعرونه نه یایم، بیا زه مسلمانو ته تکلیف نه رسوم. پیغمبر ورباندې رحم راغللو تی خو آزاد یې کړ. څه کله یې آزاد کړلو څو ورځې نه وې تېرې پیغمبر ته خبر میلاو شولو څه عمر ابن عبدالله ماغه کارونه شروع کړي دي څه کوم کارونه یې دینه مخکې کول. دوباره څه کله جنگ احد برپا شولو، اول جنگ بدر و بیا جنگ احد و. جنگ احد څه کله برپا شولو بیا دغه عمر ابن عبدالله بیا څه کومه دی گرفتار شولو. دوباره بیا بهانې شروع کړل یا رسول الله زه بیا مسلمانو ته تکلیف نه رسوم، بیا څه نه کوم، بیا تا ته ازار نه رسوم، بیا تا په باره کې بعدې خبرې نه کوم. پیغمبر یوه جمله ورته وکړه دیس المؤمنو لا یلسع من جهر مرتین. مؤمن انسان وي خو چې نه چوک دوه ورې نشي چیچلی. ته ما یو ورې آزاد کړی بیا د نه ازادوم. پیغمبر ورته صداقت الکوی دینه سار ووایي. څه مطلب؟ مراد و مقصد مې دا دی دوستان عزیز که چا قوم ته یو ورې نقصان رسولی دی، چا قوم سره څه یو ورې بد کړي دي وشه دویم ورې بیا ما موفوه. بیا ته مؤمن نه یې څه ته وي خو چې نه دوه ورې چیچلی شي. ته مؤمن نه یې څه وي خو چې نه تا ته دوه ورې تکلیف رسېږي. هر څوی ما و تاسو خپلو منځو کې هغه کسان وپېژندو څه څوک د خپلې جامې کې خپل قوم ته نقصان رسوي، څوک دي هغه د توری قوم جامې کې، هغه د شیعه جامې کې، هغه د اهل بیتو منونکو جامې کې خپلو شیعو ته نقصان رسوي. هغه د خنه پیژنګلي ډیره اسانه دی څنګه ما ته تمرچې کې ناست دی، خو اما د خنه پیژنګلي ډیره ګرانه دی چې ما ته سره دلته سار دی وای ما ته دښمن دی. پروردگار عالم نه سوال کو د نن شپې د نن ورځې عظمت بزرګي له خاطر ټولو شرعي حاجتونه برآورده کړي. خدایا ورمن زهرا عظمت بزرګي له خاطر یمو ټولو عاقبت په خیر وګرځوي. خدایا په عظمت بزرګي مقام د محمد و آل محمد متعدی دنیا کې اهل بیت و مودات قیامت کې غوی شفاعت نصیب کی. ورمن زهرا سلام الله علیها د مټولو شفیع وګرځوي. خداوند مو ته خلوص دل سره خلوص نیت سره د قوم دین ملت مذهب خدمت کولی توفیق عطا کی. خدای توری قوم سره چوک منافقات کوي هغه خار و ذلیل و شرمنده وګرځوي. دوستان عزیز مو تو کلا سوارلس معصوم ته سلام کوو بیا یو جمله یایو څه مولا بنفسی انت و اخی و مالی. مولا اما ځان یا تا نه قربان شه، اما مور و پلار یا تا نه قربان شه، اما نموس یا تا نه قربان شه، اما دولت یا تا نه قربان شه. دا مو ته چاته یایو زمانی مولا ته. یو کله د امام حسین علیه السلام روضې ته لاړ شو بیا یو چې مولا بنفسی انت و اخی و مالی بابی انت و امی. مولا مور و پلار مدنه قربان، مولا ځان مدنه قربان، مولا نموس مدنه قربان، مولا مال مدنه قربان. یعنی د اهل بیت لیاری کی خدای وند متعال موت ته د خیس انسان آری وی قربانی ته تیار شه. کده مال قربانی وی، کده نموس قربانی وی، کده دولت قربانی وی، کده سلی وی قربانی وی، کومه و قربانی وی. خیمه مراد و مقصد داده صداغه جمله ځان مدنه قربان، مور و پلار مدنه قربان، نموس مدنه قربان، دین مدنه قربان. دا جمله مو ته صرف او صرف 4 د معصوم ته استعمالول شو. سوارلس معصومونه علاوه مثلا یو علم ته تنشي ویل چې مور و پلار مدنه قربان، نموس مدنه قربان، مال مدنه قربان وغیره دا جمله نشي یاد کوله. خو اما تاریخ کې زه یو شخصیت د توخیم څنګه خو معصوم نه وو، یعنی سوارلس معصوم کې نه وو، خو معصوم ته اندا جمله استعمال کړی. یعنی مو ته سوارلس معصوم نه ځان قربانو د داسې شخصیت و چې دینه معصوم ځان قربان کړی دی.
د چوک و څه کله د علي کور کې پیدا شولو کله مولا لسو کې وچات کړلو مټو ته کله سترګې وغړولې مولا په ژړا شولو ګرانه لور د ورته یې بابا لږ وړوکی ورور ما ته راکه څه کله ورور ویر کړلو وړې وړې شنډې وړه غوږه باندې کېښللې نه یم خبر څه څه یې ویله خو هغو وړو وړو سترګو نه وښې روانې شولې مولا ور باندې غږ وکړو ما زینب جانې لورې ورور ته د پټ غېږه کې څه وویله څه په ژړا د کړلو ته یې څه بابا ما خو نور هېڅ نه دي ورته ویلي فقط ادیت الامانته بابا ما خو صرف امانات ادا کړلو ته یې څه لورې څه امانات د ادا کړو ته یې څه بابا یوه ورځې باندې مور زهرا سره ناسته وم ما ته ویله ما ګرانې لورې ما شیرینې لورې خدای به تا ته یو ورور در کوي څه عباس بنما وي کله دنیا ته راشي بیا ورته وایه څه مور زهرا تانې ډېر سلام کولو ما خو صرف د مور زهرا سلام ورته ورسولو عزادارو زه صرف د عباس اداب لږ درته وښیم کیدای شي دا واقعه تاسو اوسه پورې چا نه نه وي اورېدلي انم ورځه څه کله راغلله عمر سعد مولا ته ځواب راوکړلو څه مولا حسین راځه لږ خپلو منځو کې کینو لږې خبرې وکړو کیدای شي د جنګ تمام شي خو شرط مه دا دی څه یو به ځان څه زوی روولي یو به ځان څه غلام روولي یو به ته راځي څه کله مولا روان شولو عزادارو سترګې مولا وغړولي عمر سعد روان دی څټه اوسې زوی روان دی څټ ته اوسې غلام روان دی مولا کله ځان نه ورسته سترګې وغړولي غږ یې وکړو ما علي اکبر زویه ما سې ورسته راځه مولا غږ وکړلو جان اکبر سې ورسته ته راځه علمدار غږ وکړلو څه جان ته ما څه اکبر سې ورسته زه څوم مولا ور باندې غږ وکړو ما عباس وروره ما عباس وروره عمر سعد غږ شرط لګولی دی څه یو به ته راځې یو به زوی روولي یو به غلام روولي وتی خو مولا لګي عمر سعد ته سترګې وغړوه څه کله سترګې وغړولې وتی چوک روان دي څه عمر سعد روان دی څټ ته زوی روان دی څټ ته غلام روان دی وتی څه مولا مخکې بادشاه روان دی څټ ته اکبر روان دی څټ ته غلام روان دی مولا زه د تا غلام یم مولا که عمر سعد نه پوښتنه وکړه څه عباس د ویلې راوستلو بیا ورته وایه څه عباس د ما ورور نه دی عباس د ما غلام دی کله د انم مازدیګر راغللو عزادارو مولا وړه لور ځان سره کوت کې کینولی دی امنه چا غږ وکړو څه عباس ته لږ غږ وکړو څه شمر د غاړي مولا سار وچات کوي وا جمله ویله اوس دا جمله واوره څه مولا څنګه ځان ته نجار کړی دی مولا دوته یایي بنفسي انت یا اخي ابوالفاضل ما عباس وروره زه حسین په خپله تا نجار شم ما عباس وروره لږ بهر وځه څه د شمر د تا ته څه یایي عزادارو کله علمدار بهر راووتلو شمر لاس کې امننامه نیولی دی ورته یې څه عباس تا ته مې امننامه راوړي دی حسین پرېږده و ایمو فوج ته راشه یو وارې عباس علمدار آس ته جولان ویر کړلو د آس خپې ځمکې کې په تویدلو شولې څه کله یې آس راتاو کړلو ته یې شمر زه حسین پرېږدوم تا ته دیر شم څه کله خیمې ته علمدار رانوتلو عزادارو مولا دوتی ما وزیر وروره ما عباس وروره شمر څه درته ویله وتی ما حسین وروره ما بادشاه وروره شمر ویله څه حسین پرېږده و ایمو پوج ته راشه مولا دوتی ما عباس وروره آیا دا به ښه خبره نه وي چې ته د شمر فوج ته لاړ شي څه کله یې دا خبره وکړه عزادارو د علمدار سترګو نه کار ته اوښکې روانې شولې علمدار خیمې نه په وتلې شولو څه کله په وتلې شولو اوس د زه د اولاد ولغو نه موافي غواړم څه کله وړې بیبي ولیدلو څه علمدار خیمې نه په وتلې شولو یو وارې وړه بیبي د پلار کوت نه پاڅېدله د ترور کوت کې کېناستله عزادارو زه ملنګانو نه موافي غواړم
د ترور کوت کې کله کېناستله وړې وړې شنډې ترور غېږه باندې کېښللې وړو وړو سترګو نه یې اوښې بهېدلې کېدای شي ازادارو ترور ته یې ویلي وي فوج ته لاړ شي ما وړه لور به چوک نه و جوړوي ازادارو د ماښام ټیم راغللو عباس خیمې نه بهر راووتلو کله راووتلو د پازل مور خیمې ته راغللو وشه عباس ته دا مشکله نه وه څه د چا جنازه وکسي اما د پازل مور خبره عباس ته ډېره مشکله وه د پازل مور د سفر سامان تیار کړی دی ما د قرآن تلاوت شروع کړلو زه ټولو نه معافي غواړم عباسه وړه بیبي د خیمې دروازې کې ولاړه وه ما د قرآن تلاوت کولو د وړې بیبي وړې خپې ستړي شولې څه کله ستړي شولې یو وارې وړه بیبي خاورو باندې ولوېدله ځان سره یې غږ وکړو خدایه د حسین لور دوره غریبه شوله څه څوک د خبرې یو سره نه کوي یو فریاد وکړو یوه مظلومه حسینه فریاد وکوئے وا مظلوم حسین بیا ونئی سکینه خوږ مکلې شوې بیا ونئی څه تلا مګشورې شوې پرس کی علم دور سرائی رخلی بیا ونئی څه دمو بکری شوی و سکینه څه عباس نوی مزدګار وی وای څه تو مخ باندې روانې وینې سرې شوې علم دورا څه وړوکې خطي سیځي بیا ونۍ څه تلوی ویلې بکرې شوې متمیانو د قیامت جمله مولا حسین وویل عباس ته که گذار چا سکینه باندې کول وای بیا ونۍ څه یې رنګ ویلې جمع شوې که گذار شو سکینه باندې کولو بیا ونۍ څه یې رنګ ویلې جمع شوې و سکینه تو خو عباس ته وي پراته وای بیا ونۍ څه لاسو کې مکړې شوې وشوه اوسه ځایکې ته ځان تیار که عباس نوي کې د ما خویندې اردوې شوې متمیانو یوه جمله وړې ورملې کړې دی ما وړوکی ورور ته تندي نه مړ کېږي وای بابا څه وکړم څه شنډې ډېرې شنې شوې سیورونه وشوه ټوله خپله خلاص کو نن طلا د بادشاهي ټوله کیسې شوې جامې سیاه پر یاد وکړئ و د کربلا جانانه حسینه متمیانو که لگی غاور سواوری یایی څه کربلا کی کوم شهید ځمکې ته راتللی آخري غږ به حسین ته کولو خو څه کله بیا حسین خپله ځمکې ته کوشو غږ یې چا ته وکړو متمیانو
کربلا کی کوم شہید زخمی کی دلو کربلا کی کوم شہید زخمی کی دلو آخری غاگ بے حسین پسی کولو متمیانو خود سکل بیا بدان د حسین خوږ شو خود سکل بیا بدان د حسین خوږ شو خدای مخ به ورور باسي وړولو قیامت جمله ده متمیانو سبی ویلا غاگ بی وکو ما باسته ورور خوږ شوم غاگ بی وکو ما باسته ورور خوږ شوم که د تورې کلیزې زخم راتللو ما اباسه وروره ډېر زخمی شومه کنې غاګ مو وروره نه درته کولو حسین سوی غاګه بوست واورېدلو حسین سوی غاګه بوست واورېدلو لیډ په لیډ په هلکمینې واوښتلو متمیانو الکمینه بې سوري وکړې حسین ته الکمینه بې سوري وکړې حسین ته سوی غاګ د عباس ډېر وسېځولو تو د جنگ جزات ویلی نکولو سدری پلی ورور حسین پورا پام واکای وای کلی مخچسپی لکپن کی پټولو یا